راشه ستا مینه هم ګورو راشه ستا غیرت هم ګورو ته په ډیرانو خلک وژنې تا بزدلونه کرولی دي راشه روډ په پیدل لا کرولی یم راباندې وکړېږه چې پښتون قوم د کوم ځای ته رسوي چې پښتون قوم تا کوم ځای ته رسوي ستا نه ډېره غټه غلطي وشوه ستا حدونه کراس کړل پښتون قوم ویده زمری و تا دومره ظلم ورسره وکړو چې دا یې د راویښ کړی دی مزید یو وړوکی ظلم هم په ده ظلم نه دی ته خپل ځان ته د ده لاسونه خپل ګریوان ته در نږدې کوې دا ته په موږ ظلم نه کوې اوس زموږ لاسونه ستا ګریوان ته یکم فروری ته روان دي انشاءالله ستا چیف آف آرمي ستا به هم په ګریوان نستو ستا وزیر اعظم به هم په ګریوان نستو ستا چیف جسټس به هم په ګریوان نستو مخامخ به سره کنو څو خبرې سپینۍ به د پښتون قوم او د رئیس ریاست تر منځ کېږي ته به موږ ته لار وګرځوې که چېرته د شهید لطیف الله محسوب د سعید الله جان سعید الله افریدي د نظر جان او ورسره په زرګونو پښتانه چې په جدي مقابله کښې روان ول او د ده ټیم ووژل که چېرته ته په شا نه ولاړ که چېرته د ده پالیسي ستا پالیسي نه وي بیا به درته زموږ په مخ سے فیصلہ ورکوي اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے وګمره کوئ ځوانه مسکري دومره خبره وه دا راسره وزخمي چې څومره خلک د پښتنو دوی لا پته کړی دی هغې د خویندو میندو د اوښکو اواز به انشاءالله دا ځوانان ورسوي چې که څوک ګناهګار وي هغه وتړه یوه خبره موږ پښتانه ته هر ځای درته واضحه کړې ده چې څوک خلک په دهشتګردي کښې ملوث وي موږ د هغې څخه پټوغان نه یو ته چې کوم په خوله وایې باطن نه په زړه کښې نه کوم باندې چې په خوله ده راده چې د دهشتګردو خلاف یو هغه زموږ په زړه ده ستا خو په خوله ده په زړه ده نه ده هغه زموږ په زړه هم ده او په خوله هم ده ته به واضحوې هغه خلک به ټرایل کوې هغه چې څوک ګناهګار دي هغه به راواپس کوې او چې کوم خلک مولای عدالت قتلعام شوی دی هغې ته به جیلجي جوړوې چې کوم په فاټاک کښې یو ځای دماغه وشي یا ډز وشي دا یې راشي ټول خلک وهي د خویندو میندو تر منځ یې وهي وروڼو تاسو سره به ټریډ نه وي پته نشته پېښور ته به موږ کله راځو زه یوه وقعه لنډه د یو مثال دپاره درته کوم په 21 اګست 2017 باندې په شمسۍ کښې یو دماغه وشوله نو هغه هلته عسکر راغلل د خویندې میندې رس مخامخ ورته ودرولې د دوی په زامنو باندې د دوی په وروڼو باندې تشدد شروع شو یو پلار راپاڅي یو سپین ږیری راپاڅي هغه ورته وایي چې اوس زما د زوی نمبر راځي د ولو دا تشدد زما د زوی نمبر راځي تا ته یې زه د 18 کالو د بیمارو کاغذات راخلم هغه بیمار دی هغه به مړ شي ده ورته یې ویل او بله خبره دا مور دومره محبت دی ورسره چې د دې ځوان 35 سال عمر دی خو نن هم د مور سره یو ځای خوب کوي یو ځای سمدي ده ورته یې ویل چې اوس یې نمبر روان دی علاج یې درته کوم هغه زربن خان ولد عبدالغفور دوی هلته تشدد کوو او اسپتال ته راورسوو او د خولې نه وینې تلې او دا یې مړ شو او هغه مور نن هم په څولمو باندې تړلې ده لیونۍ ده زه یو بله کیسه درته کوم دا یو نه دی ما سره اوس هم رجسټر پروت دی په زرګونه کسان رسمه شوي دي صرف د لاپته افراد هم یو کس درته نشاندهي کوم بلال ناست دی د بلال ته یو کلیوال و د مور او پلار یو ځای و د هغې عمر 13 کاله و هغه اداره ولچک و هغه ډېر غریبانان دي اوس چې کله اپریشن ختم شو خلک کورونه ته لړل دوی په ډېر خان چې مزدوري کوي چې د کرایې کور زه اته یاده کوم خو کلي ته نشم تللی ولې نشي تللی پته شته درته هغه موبایل په چارج نه ډولې وي داسې نیولې وي خو لاس ته داسې نیولې وي